بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك الاجماع على نوعين. دین بس وی اجماع په دوه قسمه ده. مولوی صاحب تیر شوی سبق کې من اجماع تعریف کړو. اجماع څه ته ویل کېږي لغوي اصطلاحي، او به ویلو ارکان اجماع بیان کړو چې اجماع په دوه قسمه ده، یو سکوتی ده یو قولی ده. دا څه وکړه. دریم نمبر شرط د اجماع بیان کړو. دویم نمبر موږ حجتیت اجماع بیان کړو، هغه باندې دلایل. دریم نمبر ارکان او څلورم نمبر ولا شرط بیان کړو چې شرط د اجماع لپاره سره اجماع الکل د ټولو خلکو اجماع وي. دا خبرې هم کړې وي کنه. به هم د مراتب په اعتبار سره د اجماع څلور صورتونه بیان کړه چې د اجماع اول صورت دار چې ټول صحابه را پاسيږي او قول وکي په یو خبره چې اجماع علی هذا، او دیم نمبر بعض صحابه قول وکي او بعض به سکوت وکي، او دریم نمبر صحابه او نفس اجماع ده. تابعین تبع تابعین وغیرہ اجماع وکي بداسي او قول پداسي او مسله باندې چې هغه کې صحابه او اختلاف نه نقل. څلورم نمبر اجماع ده بعد الصحابه، یعنی تابعین او تبع تابعین وغیرہ پداسي او مسله کې چې هغه کې د صحابه او اختلاف نقل وي. دا خبر هم کړی وي کنه. اوس یادی ثم بعد ذلك الاجماع على نوعين. اجماع په دوه قسمه باندې ده. دا کوم څلور قسمه چې تیر شوی دغه څلور واړه قسمونه دا د اجماع سندي وصل کې اجماع په دوه قسمه ده. یو ته اجماع سندي و یو ته اجماع مذهبي وي. اجماع سندي هغه ته ویل کېږي چې ټول علما اتفاق په یو مسلو کې شي کې لیکلي دي. نو دغه اجماع دغه څلور سنتونو تیر شو. دویم نمبر د اجماع مذهبي هغه ته ویل کېږي چې څو علما مجتهدین وي په یو حکم باندې متفق شي. د اجماع مذهبي چې د دوه اقسام دي، یو مرکبه او یو غیر مرکبه. دلته د اجماع مرکب تعریف د کړه ځکه دا مشکل دی. اجماع غیر مرکب تعریف آسان دی، هغه تعریف نه دی کړی. نو خیر د موږ باغو کو اجماع غیر مرکب چاته ویل کېږي. مرکب خودل ته دا بیانې. اجماع غیر مرکب هغه ته ویل کېږي مناسب چې علما په یو مسله اتفاق وکړي او د علماو د مسلې حکم هم یو وي او علت هم یو وي. لکه مثال سړی ته شاو د اسمات کو بدی او د اسماتيږي. امام شافعي صاحب هم وي، منګم حناف هم وي، امام مالک هم وي، او امام احمد ابن حنبل صاحب هم وي. بدی او د اسماتيږي حکم سره او د اسماتيږي نجاست راځي، علت سره خروج نجاست، ټول یو علت جوړي. دې ته ویل کېږي اجماع غیر مرکبه چې علما په یو مسله کې په یو حکم اتفاق وکړي او د ټول علت هم صحیح یو وي. پوه نه شولې. اوس د اجماع غیر مرکبه دویم قسم دا چاته ویل کېږي چې حکم باندې اتفاق وکړي، حکم یو غني خو علت بیل بیل وي. لکه یو سړی دی هغه وینم دله او الټي موکلل او خزي ته لاس هم ولګول. یو سړی دی الټي تاسو دا مسله معلومه ده. امام شافعي صاحب باندې باندې پولټو او د سنماتيږي، او د امام شافعي صاحب باندې ازمن د حناب باندې باندې څو خزي سلاس ولګي په دیو د سنماتيږي. امام شافعي صاحب وایي خزي چې د لاس ولګو په دیو د سنماتيږي. موږ حناب وایي الټي دیو او د سنماتيږي. د حناب باندې باندې پولټو لاس او د سنماتيږي. امام شافعي صاحب باندې باندې خزي سلاس لګول باندې د سنماتيږي. یو سره داسې دی چې خزي سلاس هم ولګو الټي موکللې، څنګه چې لاس ولګو مخسره الټي موکللې. اوس به څه حساب کتاب او د سمات شو. حکم کې دواړه متفق دي او د سمات شو، خو علت بیل بیل لکه خیل وي. موږ وایي ځکه ما شو الټي وکړي. امام شافعي صاحب وایي ځکه ما شو چې لاس یې ولګول. دا اوس اجماع غیر مرکبه را. اجماع مرکبه هغه ته ویل چې حکم هم یو علت هم یو، دلته علت بیل بیل دي. وای نه شولې بي وګورئ تلکشم. ثم بعد ذلك الاجماع على نوعين. بدي نفس اجماع په دوه قسمه باندې ده، مرکب و غیر مرکب. یو مرکب ربلا غیر مرکب را. فالمرکب ما مرکب هغه اجماع ده اجتماع عليه الاراء چې هغه کې آراء جمع شي خرایګان د علماء على حكم الحادثه دي یو نوی شي په حکم باندې ما وجود الاختلاف في العله سره د دینه چې په علت کې اختلاف وي. ومثاله دې مثال بچوي الاجماع على وجود الانتقاض. اجماع کول په دې خبره چې او د سمات دې اند القي وخت ولټو کې ومثل مرته په وخت مس کول د خزه کې. اما عندنا چې زمنګ په نظم او د سماتيږي ولی فبناء على القي دا بنا دې بچا معنی په قي باندې. او اما عند امام شافعي سے بنې زو د سولماتيږي
فبنا نو دا بنا دی علی المس بما سمانی ثم هذا انه من الاجماع لا يبقى حجه بعد ظهور الفساد ملي سلک برو غوري اوس دا خبره کوي کچری علت کې فساد پیدا شو کزمنګ او کدبلو یعنی په دې اجماعي مرکبه کې د کم مجتهد په علت کې چې فساد پیدا شو اجماع به ختميږي لکه خو کې دی وته چا کې فساد پیدا شو علت کې یعنی دا معلومه شولا چې دی مجتهد دا پلانې شه دی حکم نه پر علت ګرځولې دا علت نه دی نو کدا معلومه شو اجماع به ختم شي مثال په تور باندې دغه مسله کې کدا معلومه شي چې په الټو د سره ماتيږي الټي علت د ودست ماته دونه د کدا معلومه شو اجماع ختم شو ولی چې معلومه شو چې الټو باندې ودست نه ماتيږي نه محنا په بنظم باندې ودست مات نشو نو شبي سے بنظم باندې ودست مات شو نو سو اجماع شو یو غس خول شو وای نه شری به خبره چې اوس دا معلومه شي چې دا موږ احنا په کوم شی علت جوړ کړي دی دا د حکم علت نه دی علت هم څوک جوړ کړي دی قیم جوړ کړي معلومه شي چې دا علت فاسد دی دا د حکم د بار علت نه دی دا ودس ماتې دو د بار نو به موږ احناف دا قولم نه کوو چې ودس مات شو کنه به موږ احناف یو ودس نه دی ماتې امام شافعي سی وای مات دی نو اجماع شو اجماع هو کم از کم دوه کسانو رای یو ځل ته سره امام شافعي سی پاتې شو وینه شولې یا دا ثابت شي چې مس د مرئی چې د خج سلاس لګول دا علت نه دی دا ودس ماتې دو فساد علت راشي نو به امام شافعي سب قول نه کوي به خبره چې او د استعمال شي صرف الټو باندې موږ حناب بو یو د اسمات دی الټي کړی دي او خځې سلاسم لګولې امام شافعي سب وای الټو خاصم نه ماتيږي او دام ثابت شو چې په خځې سلاس لګولم نه ماتيږي لہذا او د سلامات نشو به اجماع ختم شو لنډه دار مولوی سب په دې اجماعي مرکبه کې کله چې علت د حکم چې کوم علت دی هغه علت کې فساد ثابت شي فساد اجماع وخت وين شيء بخبر واوري دا بیا دوی ښه ثم هذا النوع من الاجماع چې لا يبقى حجه بعد ظهور الفساد دا اجماع به حجت نه مطلب اجماع بر سره اجماع نه کله چې ظاهر شي فساد په علت فل ماخذین په دواړو ماخذو کې په یو ماخذ فساد هم ثابت شي ماخذ اصل کې علت حکم ماخذ سو کې مولي سره علت وی کنه نو چې په دواړو ماخذ دواړو علتونو کې کوم یو کوم فساد ثابت شو حکم اجماع به ختميږي حتی لو ثبت تر دې چې ثابت شول چې ان القي غیر ناقض دا الټي جری داود سنماتي نفابو حنیفه لا يقول بالانتقاض امام صاحب چې رحمت الله علیه دا په انتقاض باندې قول نه کوي 14 سمات شو فيه بدی الټو کې نو په مسه کې هم نه کوي ولو ثبت که ثابت شي چې ان المس مسه چې دا غیر ناقض دا او د سنماتي فالشافعي لا يقول امام شافعي سب قول نه کوي بالانتقاض فيه بدی خبره کې 14 په انتقاض باندې مات شو یګی کنه صرف امام سب پات شي لفساد العلت ولی علت فاسد شو کنه کم علت کم معنی چې د حکم مدار وکا حکم په بنا شوی امر سب چا معنی چې حکم بنا شوی اما بنا علیه چې کلا مات شي نو مبنا چې د حکم هم ختم کیږي وینه شولې لفساد التي ذكر فاسد شو علت التي علت بني عليه الحكم عليها الحكم بني عليها الحكم چا باندې چې د حکم بنا شوی وا والفساد مليس په دې خبره پوه شولې دا ختم شول خاص یو تاسو اجماع مرکب تعریف ذکر اجماع مرکب چاته وي کتاب کې دا ذکر شوی کني اجماع غیر مرکب مو پیژندله به د اجماع مرکب حکم تاسو پیژندل حکم یې څو چې کله فساد د علت راشي فساد د اجماع به مرাজি اوس درېمه خبره واورئ درېمه خبره مناسب دی اعتراض دغه جواب کی تاسو لک متوجه شي اعتراض دار چې تاسو اجماع مرکب تعریف دا وکړو چې حکم یو علت بیل وی او به په سیده خبره مکربه دی دویم باس کې چې احتمال شته چې دا علت نه دی ویل کنه یعنی قی چې الټی کول دا علت د او دس ماتوالی نه یا مست امرئی دا علت د او دس د ماتوالی نه احتمال شته کنه شته نو پته ولګی در شي دي کې هریو کې دا احتمال شته چې دا علت نه شته کنه نو کې دې شي الټی علت نه کې دې شي مست د امرئی علت نه نو څنګه اجماع جوړو اجماع خو یقیني ده تاسو خو یو دس یقیني مات شو اجماع ده
حالان کې علتونه دواړه احتمالي دي. په احتمالي شي باندې یقین څنګه راولي؟ اجماع دي سره اجماعي نه کېږي شي مولوی صاحب الټه ماتې دوه باندې او د سره ماتېږي. صحیح شو. اجماع بوره کې حکم دار چې دا به یقیني حکم پیدا کوي. یقیني حکم پیدا کوي. دلته الټو باندې او د سره ماتېږي کنه دا ظني شو ځکه احتمال به کې پیدا شو چې کېدای شي او د سره ماتې. ځکه امام شافعي سبي نه مني. همدا دغه شان مسد امرأي چې دا او د سره ماتې کنه ماتې دا یقینا نه ده. موږ حنفي نه منو. احتمال لچ دا او د سره ماتې نو پولټو د سماتې دلم ځون نشو په ما سم امرای مانی او د سماتې دلم څه شو ځون نشو. نو د دوه نه اجماعي حکم څنګه راولي؟ خو یقین پیدا کوي. یقین خو پیدا نشو. احتمال دا شو لنډه دار احتمال به پیدا شو 14 سنه دیمات چې نه دیمات یقین خو دې ته وایي چې هغه کې یو شی یقیني ثابت شي د بل احتمال پکې نه. موږ ویل یقین مبارک کړه چې مخالف احتمال پکې چې او د سمات شو یقیني نو معنا دا شوله چې احتمال د نه ماتې دو ختم شو. اوس ودل ته موږ احتمال د نه ماتې دو شته کنه وینه شلې به دې خبره اعتراض راځي کنه راځي؟ جوابداري مولوی صاحب جوابداري چې امام صاحب خطا شوی دی چې قی علت دی دا احتمالي خبره ده. یا امام شافعي صاحب خطا شوی دی چې مست امرئ علت دی دام څه خبره ده؟ احتمالي خبره ده. که احتمالي او احتمالات باندې هغه یقین نه ختميږي. هغه اجماع په احتمالاتو نه ختميږي. یقیني که ثابت شي چې قی علت نه دی و صحیح ده اجماع به ختم شي. یقیني که ثابت شي چې مست امرئ علت نه دی صحیح ده یقیني ثابت شي. نفس احتمال پورت وي نفس احتمال و دې باندې هغه اجماع نه ختميږي او نه د اجماع حکم ختميږي. وای شی به خبره مان وګورئ. والفساد متوهم دغه جواب شوخه دا کوم فساد چرای دا څه دی؟ وهمي فساد دی. وهمي احتمال منکار نه ورکو فی الطرفین بدوړو طرفونو کې. ولی لجواز یکون ابو حنیفه مصیبا ځکه مولوی صاحب جایز دی چې امام صاحب حق ته رسیدلی په مسله د مس کې چاو بالکل په مس نه ماتېږي. ویږي کنه او مخطئا فی مسألة القی او خطاوی په مسلې ده. تاسو له به وګورئ اعتراض طریقه ولک بدلو کې کتاب ور سره ولګي. مولوی صاحب امام صاحب وای په مسد امرئ باندې او داس نه ماتېږي کېدې شي امام صاحب په حق نه دي. تاسو دا کنه ده امام شافعي صاحب وای په ماتېږي دا خبره احتمالي شوله نو داس ماتېدل احتمالي شو. دغه شان امام شافعي صاحب وای په قی باندې او داس نه ماتېږي نو په قی باندې او داس ماتېدل احتمالي شو. چې احتمالي شو دا خبره یقیني نه شوله یا دا اجماع یقیني نه شوله دا خبره هم کړې وکنه. نو مولوی صاحب مونږ وای دوس دا وای فساد دا کوم فساد خبره چې وکړه دا وهمي خبره ده. ولی په طرفینو کې دواړو طرفینو کې امام صاحب برای کې امام شافعي صاحب برای کې وګورئ تلکشن دا جواب دی ښا. ولی لجواز یکون ابو حنیفه مصیبا فی مساله المس مسی کېدای شي امام صاحب حق ته رسیدلی په مسلې د مس کې چې دې باندې دسته ماتېږي دا وهمي ده. او خطای په مسله د قی کې دې کې خطای همدغه شان امام شافعي صاحب مصیب وي حق ته رسیدلی په مسلې د قی کې مخطئا خطای په مسلې د مس کې چې دې باندې دسته ماتېږي. فلا يؤدي هذا الى بناء وجود الاجماع على الباطل. لنډه دا خبره صرف احتمالي ده او احتمال دې ته سره نه رسي چې اجماع دې ختمي کی. اجماع بالا ختمي کی چې یقیني ثابت شي او صرف احتمال له احتمال دار چې امام صاحب خطای په قیو کې حق په مس کې احتمال له احتمال دار چې امام شافعي صاحب په قیو کې په حق او په مس کې په خطا کې احتمال له نفسي نفس احتمال باندې موږ اجماع نه ختمو. اګه یقیني ثابت شوله چې علت نه به وخت نه ویږي به دې خبره ما فلا يؤدي هذا دغه وهم چې وهم دا نه متعلقيږي بنا د وجود د اجماع ته چالکا وجود د بنا وجود د اجماع دا بنا شو ال الباطل په باطل معنی باطل خو له باطلی مولوی صاحب چې یقیني باطل لن جواب دادي یقیني باطل وي دلته خو یقیني باطل نه دی وهمي دی بخلاف ما تقدم من الاجماع. په خلاف دا غ اجماع باندې کوم چې مخکې تیر شوله اکمه اجماع غیر مرکبه کې دا کار دی مولوی صاحب کدی کې علت معلوم شي کنه چې دا ټیک نه دی یقین په معلوم شي یقینا به راشي
بهم پکې څه فساد ناراضي په کوم یو اجماع کې اجماع غیر مرکبه کې کې یقیني معلوم شي کنه دغه علت نه لري ځکه نور علتونه ولا نور امامان وای کنه هغه په اتفاق وي لکه غي مثال موږ څه ویلو توجه به بخلاف ما تقدم من الاجماع په خلاف دا اجماع چې کوم مخکې تیر شوی دا هغه اجماع غیر مرکبه یادې تاسو توجه وکړئ هغه کې وای دا توهمات موهمات ناراضي یعنی کې فساد خبره ناراضي ولی الته وهم ناراضي بالکل دا علت نه دی بس خبر اصل کې دا څه ده په اجماع غیر مرکبه کې وهم راتللو چې کې دې شي امام صاحب قیتا ناقض وضو ویل کې دې شي نه امام شافعي صاحب مس امرئه ته ناقض وضو ویل کې دې شي نه دا څه وکنه وهم راتلو په اجماع غیر مرکب کې دا وهم چې علت نه ده سره اینا چې وهم پکې نه و نو به د فساد خبر راتل الله بالکل طریقه ولا بني یې به خبر مخکې راځي بخلاف ما تقدم فالحاصل انه جاز ارتفاع هذا الاجماع لظهور الفساد فيما بني هو عليه وليس خلاصه دا شو خلاصه دا کہ یقینی ثابت شي چې علت نه به دې قسم اجماع کې اجماع به ختميږي مرکبه کې پیږي او په اول قسم اجماع دغه ختمېدو څه خبره نشته ولی الته احتمال نشته د فساد علت چې کوم د کې د فساد علت احتمال نه یقین د فساد علت بسره شي خبره پوه نه شولې چې احتمال نشته صرف د دې خبره چې علت د فاسد شي یقین به څنګه راشي چې الګ علت فاسد دی خلاصه دا چې دا دویم قسم اجماع چې د اجماعي مرکبه په دې کې د فساد حکم راتلی شي خو په ولا کې نشي راتلی بس دا خلاصه شو فالحاصل حاصل دا چې انه جاز ارتفاع هذا الاجماع جائز د چوشت شي حکم د اجماع وشت شي اجماعي مرکبه لظهور الفساد د دې وجنا چې فساد ظاهر شي فيما پاغ علت کی بنیا هوا چې بنا شوی دا هو د اجماع علی په دغه علت معنی علیه ضمیر ما تراجه دي معنا مراد علت ده لظهور الفساد د وجنا چې فساد به ظاهر شي فيما اچھا کی علت کی هوا بنیا هوا چې دا اجماع منعقد شوی دا بنا شوی دا هو دغه اجماع علیه بچا په دغه ما یعنی په علت باندې هغه کې فساد راشي ولهذا اذا قضى القاضي في حادثه ثم ظهر رق الشهود وليس الاكبر وغير اخره خبره چې کله قاضي په یو حادثه کې فیصله وکړي فیصله قاضي په یو مسله کې او به ثابت شي چې دا گواهان دا دروغجنو مثال ونی سے بدیس ملي سے معنی ما دا وکړه بدز ما 1000 روپۍ دي دا قاضي دی قاضي ول گواهان را ولدا دو کسان می گواهان راوستل 1000 روپۍ بيدي کنه وایو دي 1000 روپۍ راکاله 1000 روپۍ راکړه دم 1000 روپۍ واخستل به معلومه شو دا گواهان دوړه دروغجنو ختم گواهان دوړه څو نو څو کوي مولوی صاحب د دې 1000 روپو دا قضا چې و قضا علت د قضا څو شهادت او ورسته معلومه شو دا علت نو دا شهادت نو زګ دروغجنو اوس به څه کو حکم مم ختميږي دا قضا به ختميږي وای نه شلې به حکم مدا شي چې لکه د 1000 روپے دا سمدل ورکې د سړي برقراري ورکې کوس دا کوم وخت کې د 1000 روپے ورکولې مدعي له 1000 روپے ورکولې ما په دا وکړې وکړشته ما په کمال چې کوم 1000 روپے دنه خستلې نو په دا وخت کې خو ګوان کذب لانو ثابت شوی نو قضا بالکل ټیک وا لہذا 1000 روپے ازما شوي رستو چې معلومه شوه چې د گواهانو بدرو گواہی کړی تاسو باندې 1000 روپے وروالی دواړه گواهان هغه مدعی له به ورکې ځکه هغه نه مال هلاک کړی دی نو یې سبل ته وګورئ چې کله ثابت شول چې علت کې فساد رااله حکم به مرتفع کیږي علت د قضا حکم علت څو گواہی کې فساد رااله قضا به ختميږي ازي ولا ولهذا اذا قضى القاضي کله چې قاضي فیصله وکړي په یو حادثه کې ثم ظهر رق الشهود به معلومه شي چې لکه دا شاهدان چې دا غلامان دا خبر هم ده غلام چې دام د شهادت اهل نه دي نو کدام معلومه شولا ثم ظهر رق الشهود او كذبهم يا كذب ظاهر شي دا دروغجنو کله بالرجوع چې رجوع کړ چې موږ دروغ ویل دي نو بطل قضاء باطل شي ځکه چې کله علت باطل شو حکم باطلېږي وإن لم يظهر ذلك في حق المدعي اگر کداغه نه ظاهري کې باغ د مدعي کې مدعي باغ کې خبره برقرار ده یعنی ما 1000 روپے خسته دي کنه قاضي بدانه وي 1000 روپے واپس را کړل ورکا دا بنوي ما باغ کې برقرار ده ځکه په وخت د قضا کې کذب نو ثابت شوی هلته علت موجود حکم موجود شوی
وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفه قلوبهم. وليس مؤلفه قلوب چې کوم دي دا په شروع د اسلام کې چې دی له غنیمت کې څور کوله صدقاتو کې زکات کې به څور کوله والمؤلفه قلوبهم في الرقاب دا څه ده کنه ولی چې دې وزلونه اسلام طرف تمایل شي هغه وخت اسلام کمزور نو اسلام د قوت د باره به دی ولڅ صدقې ورکول شي وزلونه اسلام طرف تمایل شي علت څو کمزورواله د اسلام چې اسلام په دې معنی قوي شي کله چې د ابوبکر زمانه په زمانه کې اسلام قوي شو نو علت ختم شو چې علت ختم شو حکم ختم مؤلفه قلوب لا زکات کی څور کول ختمه دغه شان د نبی اسلام چې کوم رشتہ دارو هغه ته به څور کوله په زکات کې ولې به ور کوله مونږ غنیمت زکات وغیرہ کې به څور کوله ولې غو د نبی اسلام امداد کوله کله چې نبی اسلام وفات شو امداد خبره ختمه چې ختمه شوله حکم ختمه غوړې څور کوله وای نه شولې به لنډه دار چې کله فساد علت راتلو فساد حکم برازي ویږي به وګورئ وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفه قلوبهم ساقطيږي مؤلفه قلوب عن الاصناف الثمانيه اتوا اصناف وساقطيږي وللانقطاع التي ذكر علت ختم شلو وسقط السهم ذوي القربى وليس مؤلفه قلوب پغاته کسانو کیو اته صنف کیو چې شاده زکات ورکول کېدلو او ذوي القربى چې کوم دي د غنیمت پغیسو کې غنیمت ان الا څنګه پنځه ویسه د غنیمت چې راکنه څلور سو په غانمینو معنی مجاهدینو وسل کیږي پنځه ویسه په پنځه کسانو معنی په پنځه انما غنیمتم فان لله خمسو وللرسول ولذي القربى پکيو کنو ذي القربى ختم شولا وسقط سمود بالقربى لانقطاع الذي الا ختم شغان نصرت النبي عليه السلام وعلى هذا اذا غسل الصب نجس بالخل ليس الاكبر وغري خل تو کې خل تو سر کې تا خل یو سړي کپڑا نجاسه شول نجاسه دا کپڑا د مثال نجاسه شوی دا نجاست په ښکاری نه د مثال به یو سړي سرکر واغسل او د غینه پیوینځل او غینه تلاړه نو بس ا نجاست حکم ختم علت د نجاست سو د کفړې د نجاست علت سو هغه ګندګي و دغه علت وکړه نو چې په سرکې سره هغه علت ختم شو فساد علت رااله فساد حکم رااله نجاست ختم حکم نجاستو علت سو کو هغه کم ګندګي چوا نو په انتفاع د علت سره یعنی ګندګي په فساد سره هغه نجاست حکم ختم شي پوه نه شولې بي وعلى هذا اذا غسل الثوب يسري کپڑا وینځل ان نجاسه کپڑا پسې وینځل بالخل بسرکان فزالت النجاسه نجاست زائل شو يحكم بطهاره المحل حکم بلګول کیږي چې هغه محل پاک شو وللانقطاع علت ختم شو کنه وبهذا ثبت الفرق ها دمن خبر واوري مليسم النجاست په دوه قسم معنی دی ښا یو ته حدث ویل کیږي یو ته خبث ویل کیږي یو ته حکمی ویل کیږي یو ته حقيقي حکمی ته حدث ویل کیږي او حقيقي ته خبث ویل کیږي نو په سرکه باندې صرف او صرف حقيقي نجاست ختميږي خواصت ښا ذکر غیر لپاره علت ظاهری چې ظاهری علت ختم شي نه حکم مر سره ختميږي دا بس کې خبث کې ښا لکه مثال کپڑا ګنده شوی دقه کې ته ویل کیږي حقيقي نجاست اینه به لګیدلې ده څنګه چې اینه به لګیدلې و دا غي علتم ظاهری علت ګندګي و چې لري شو له حکم ختميږي پاتې شو اودس کول ملي شي سره به اودس شي به اوداسه نو چې اودس کوي به دی اودس کول سره څه ختميږي نجاست ختميږي حکم نجاست حکمي اگر نجاست حکمي علت سره اخکاری نه چې نه اخکاری پاغه په سر کې سره ختميږي نه چې په سر کا اودس کې به دی کار نه کیږي پوه نه شولې به نو خباث یو خبث شو او بل څه شو حدث شو دوړ کې فرق دی خبث علت چې ظاهري علت وی کا او د حدث علت حکمی علت وی ظاهري علت چې کله ختميږي حکم هم ختميږي او کوم چې حکمی علت دی هغه ښکاری نه نشي نه ښکاری پس روبو باندې وکړ کې وبهذا ثبت بدی معنی ثابت شول فرق ما بین د حدث او د خبث کې فإن الخل چره سرکا يزيل النجاسه على المحل عن المحل نجاست ختمي د محلنا فاما الخل لا يفيد طهاره المحل هر چې خل دا فائدہ د طهارت د محل نه ور کوي یعنی نجاست حکمی نه لري کوي وانما يفيدها دغه طهارت د محل فائدہ چ ور کوي المطهر هغه مطهر ور کوي متفاقون کې هغه څوک دی او الماء غو صرف مایو